د سپوږمۍ د لیدلو دپاره هغه معیارات وو که نه مختلف قسمه معیارات دي پکې. یو معیار په دې کې د البیروني دی. د چا معیار دی؟ ټیک ده. نو بیروني وایي چې که چېرته دا ستا سره دی شمال، ټیک ده، او دا څه شی دی؟ بیا دا شو مشرق او دا شو مغرب، ټیک ده. داسې دا یو دایرة الافق جوړېږي که نه. نو دی وایي که ته په دې ځای ولاړې او د نور او د سپوږمۍ هغه ځای د غروب یو و، لکه چې کوم ځای باندې نور غروب وکړو که نه، نو په هغه ځای باندې به سات بعد سپوږمۍ هم غروب کوي. ټیک شوله؟ یعنې اسمت یا عظیمت د دواړو سو یو شان دی، فرق پکې نه و. ټیک ده. نو بیا د سپوږمۍ دپاره بلندي چې ده نو دا کم از کم 10.4 ډیګرۍ پکار ده. څومره پکار ده؟ 10.4. ټیک ده. او که بالفرض د دوی په منځ کې دا فرق چې و دا 5 ډیګرۍ و، لکه مثال نور دلته غروب کېدو 5 ډیګرۍ دې ځای کې سپوږمۍ غروب کې، یا هغې طرف د 5 ډیګرۍ، خو چې د دې په منځ کې په هغې اسمت کې څومره فرق و؟ 5 ډیګرۍ. ټیک ده. نو بیا وایي چې د دې دپاره بیا 10.1 درجې بلندي سپوږمۍ دپاره ضروري ده. بیا که د 10.1 نه کته و نو بیا به ښکاري نه. ټیک ده. بل ورله ښیي وایي که بالفرض د دې د اسم چې دی دا فرق چې و که دا 10 ډیګرۍ و، څومره ډیګرۍ و؟ 10 ډیګرۍ فرق و. ټیک ده. نو بیا دلته دا بلندي چې ده وایي دا بیا 9.4 هم کافي ده. که سپوږمۍ د افق نه د مغرب په ټیم کې، یعنې د هغې غروب شمس په ټیم کې 9.4 هم بلنده و، نو دا څه کېږي؟ ښکارېږي. د 9.4 نه کته و بیا نه ښکارېږي، خو 9.4 پورې ونو ښکارېږي. نه پوهېږي. ټیک ده. دا قرنګې وایي که چېرته بالفرض دا اسم دا فرق چې دی که دا 15 ډیګرۍ و، څومره و؟ نو بیا 8.1 هم کافي ده. د دې دا بلندي بیا 8.1 دغه هم کافي ده. نه پوهېږي. ٹھیک ده. او که دا فرق د اسم دا 20 ډیګرۍ و، ٹھیک شو نه، نو بیا 6.1 6.2 چې د سپوږمۍ د افق نه بلندي 6.2 نو دغه هم څه ده؟ کافي ده. په دې ټایم کې فرق 0 درجې دی، په دې کې فرق 5 درجې، په دې کې فرق 10 درجې، دلته فرق 15 درجې. او که دا فرق څومره اسم کې فرق څومره و 20 نو بیا بلندي څومره پکار ده؟ ٹھیک شو نه. دا د شو هغه اسم فرق او دا د شو ارتفاع، هغه زاویې ارتفاع د سپوږمۍ. نه پوهېږي. ټیک شو نه. او وایي که دا فرق مثال په طور 22.5 و، د دې نه سوا فرق بیا نه راځي دوره. ټیک ده. بیا د دې دپاره دا بلندي چې ده نو 4.9 درجې که دا سپوږمۍ چوته و نو هم کافي ده، بیا هم ښکاري. دا ول هغه یو قانون جوړ کړی، یو معیار جوړ کړی. نه پوهېږي. ټیک شوله. اوس په دې میاشت کې به بله ورځ په د بوت په ورځ باندې به 29 تاریخ د شعبان که نه، نو دا به وګورو چې مثلا دا څومره ده. د بوت په ورځ باندې دا اسمت چې دی نو د نور ودرېږه ښه د نور هغه به 256 صحیح 256.5 او د سپوږمۍ هغه به 262.3. نو څومره فرق دی پکې؟ د دې نه دغه منفي کا 262 نه 256 منفي کا، ته دا کسرونه دي وباسه دي اندازه ته 6 درجې که نه 6 درجې راځي. څلور هغه دوه دا شو 6 درجې هغه اسن کې فرق دی. د 5 ویلې که نه، که 5 هم وي نو چې یعنې که 10 ډیګرۍ پورې هم دا سپوږمۍ د افق نه بره ده نو دا به څه کېږي؟ ښکارېږي. او په دغې ورځ باندې بلندي د دې چې ده هغه 11.58 ده. نه پوهېږي. په دغې څویم تاریخ راځي د بود ورځ؟
18 راځي 18 کنه په 18 باندې که زموږ سره د سپوږمۍ بلندی 10 ډیګري یي کنه نو کافي ده د خدای قدرت دا چې 11:30 ده نو ان شاء الله که موسم پاک نو څه کېږي ښکاري ٹھیک ده او دا سیم فرق سوره ده 6 ډیګري دی هغه 100 ډیګري دی چې دی یعنی چې نور په کوم ځای باندې غروب وو دیو په 256 پټیږي د سپوږمۍ به لګه اخوا پټیږي هغه ځای غروب به د سپوږمۍ 262 ټی کنه اب دې لګه اخوا پوهیږي نو د دې چې نور په دې ځای غروب کوي او سپوږمۍ په دې ځای کوي او د دې د نوکي چې دي کنه دا بیا دا به داسې غونډه کې شکل کی داسې شکل کی وایي به ټول لکه دې دا خېټه دې دې ته مخامخ نه پوهیږي پوه شوي په دغه شان دی وایي نو که داسې وا نو که بیا بابو صاحب هر څنګه کوي لکه بیا واقع شان دی ټیک ده بیا هغه به صحیح دی په دې باندې پوه شوي ٹھیک ہے دلته باندې کلی ان سب معیارات میں مناسب معیار یالف کا ہے یالف معیار دب کی بل دے ٹھیک ہے ان کے نزدیک شمس و قمر میں فرق 8.5 درجے کم از کم ہو تب برہنہ آنکھ سے نظر آئے گا وہی بھی کہ فرق پہ کس ہو رہی 8.5 دلته ګوره 11 دغه دی 5 8 دی نو په نظر باندې به راځي ها کم از کم ہو تب برہنہ ٹھیک ٹھیک قمر میں فرق 5 درجے کم از کم ہو تب برہنہ سے نظر آنکھ سے نظر آنے کے لیے میں ٹھیک په دې 8.5 په دغه په نظر نه راځي چې کم از کم دی وای چې د 10.5 نه تر 11 ډیګرو پورې چې سوري چې د 10.5 نه تر 11 ډیګرو پورې دا د یو معیار دی ٹھیک ده اوس دغه ورځ باندې به 10.5 د قوي کنه نو د دغه یالف قانون مطابق بس اله دا په نظر راځي ٹھیک شو که د دینه کم نو بیا وی چې په نظر نه راځي هغه وی چې بس اله زما د معیار مطابق ته په نظر راځي 10.5 هغه وی دا خو 11.5 دی کنه یعنی خو یو ډیګری به سیوا دی لا ها او کنه هغه وی چې د زاویه ارتفاع چې دا کنه یعنی د سپوږمۍ د بلندی د انور نه چې دا دقیق چې 10.5 کم از کم هغه د فرق سمتين ته نه ګوري بلندۍ ته ګوري پوهیږي به ها او که بالفرض د 10.5 نه په کته کنه نو د 8.5 پورې د په نظر راتلی شي خو په خالی سترګه نه بلکې په ټیلیسکوپ سره سره په ټیلیسکوپ نه بیا په نظر راځي غټ پیپ چې وځه دغه کړی مونږ ګانجي پکې هغه غټ پیپ کې بیا کارېږي په خالی سترګه باندې په نظر د 10.5 چې وي یا د دې نه په بره وي نو یا له معیار مطابق دا په هغه برهنه آنک سره په نظر راځي او د 10.5 نه ښکته تر 8.5 پورې نو بیا په خالی سترګو په نظر راځي نه بلکې بیا په ټیلیسکوپ په نظر راځي ٹھیک ده او د 8.5 نه رواله د 7.5 پورې دغه ځای کې کوي 7.5 وي 7.6 وي 7.8 وي 7.9 وي یا سی پورا 8 وي کنه په دغه صورت کې په نظر راځي خو په هغه های ټیلیسکوپ سره په عامو ټیلیسکوپ سره نه بیا په هغه خو درنو پیپونو سره ټیک ده او چې کله د 7.5 نه ښکته هغه دا بالکل په نظر نه راځي نه په اسې سترګو نه په چشمو سره نه د ټیلیسکوپ سره نه د دوربینګانو سره دا بیا وی په نظر راځي دا د دم یو قانون دی او ډېر د قانون چلیږي ٹھیک شو او د البیرونی دا قانون مې ته ویږي هغه په دقیق انداز باندې دی په دې باندې پوه شو ٹھیک شو بل څه خبره څه سوال پکې چا شته ها خاجي بل میل الشمس او معیاري نصف النهار د هغې په ترتیب خو پوه شوی که نه شاته دا چاټونه ورکړي نو چې کله مو وخت روباسي نو د هغې نه هغه معیاري نصف النهار او میل الشمس یې څه کوه روباسه که بالفرض ښه محتاطه نقشه جوړې نو ځان سره کمپیوټر یا لیپټاپ یا موبایل ساته او په دې کې هغه کرنټ میل الشمس چې هغه راخله د ټیم هغه راخله نو مکمل ورې په اوقاتو کې ذره برابر د سیکنډۍ فرق به بیا راځي ٹھیک ده
چې صحیح طول البلد عرض البلد دی راغسته او داسې د هر ټیم میلو شمس دی هغه کرنٹ میلو شمس دی راغسته چې په کم ټیم کې کم وي نو بیا ستا په اوقاتو کې به د سیکنډ پر کوم راځي نه بالکل کرنٹ راځي ٹھیک ده او که بالفرض هغه بالکل کرنٹ دی نه دی راغسته بلکې په ټوله ورځ کې یو ټیم هغه راغسته هم کافي ده ځکه چې د سیکنډونو حساب کتاب مونږ کوو نه د 30 سیکنډونو نه چې کم وي نو په مفتو کې نظر انداز نه کوو نو خیر دی به یا د 30 سیکنډونو نه لږ سیوا وي نو بیا پکې یو منټ سیوا کوو که نه او هغه ته لرې کوو بیا ټیک شوله ځکه زمونږ دا حساب دومره ډېر دقیق دی نه ټیک ده دغه لږ سیکنډونو فرق خیر دی او نه دلته څوک سیکنډونو ته چېرته ګوري سیکنډونو حساب نه کوي خو هغه منټ ته ګوري که نه نو سیکنډونو فرق راغی خیر دی وشوله